ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو او داسې اور یې بل که چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شوایې دومره تیز اور نو هغې دا سوچ ونه کړه چې دومره مونږ غټ اور بل کړو د ابراهیم علیه السلام به ور غورځو څنګه چې اور یې بل کړه نو وې دې اوس ور وغورځوې خدای دې به څنګه ور غورځوي هغې ته خو مونږ ور نږدې کېدی نه چې څنګه به ور غورځوي نو شیطان د انسان په شکل دا نو هغه ورته چل وښو چې یو ټال جوړ کړي او دې په هغه ټال د پاسه سور کړي او ټال له به ښه مضبوطه دیکه ورکړي چې ټال د اور دې منځ ته شي نو بره به دغه کړی د ټال وسپړی نو به دې به نیغ ور پرېوځي دا مفسرینو لیکلي نو چې دې په ټال کېښو ښه مضبوطو زنځیرونو سره او ټال له زور ورکاو نو ټال نو چتېده په کسانو یې زور ورکوي او ټال نو چتېږي نو شیطان خو پوه شو چې دا فرشتو نیولې اگر چې فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام لا یو فرشته ورته وایي چې زه د هوا اختیارمن یم ما له الله د هوا اختیار را کړی دی که ستا خوښوي نو ما ته حکم وکړه اوس به دا اور اوچت کړم او د دې نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړم ټول کورونه به ولوس وی زما رب زما د حال نه خبردار زه پیشه زما الله پیشه بل راغی وی زه د باران اختیارمنه فرشته یم ما له الله د باران اختیار را کړی دی اوس به داسې ورید او باران راولم چې دا اور به هم مړ کړم وی نه ربي اعلم بحالي زما الله زما په حال خبردار نو بیا ټال اوچتېدی نه شو نو شیطان خو پوه شو چې دا خو فرشتو نیولې دی نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نمرود ته وایي یو کار وکړي وی داسې وکړې چې جینکۍ راولې سرونه سر تور کړې پیغلې جینکۍ چې پیغلې جینکۍ راوستلې او سرونه سر تور کړل چې فرشتې د رحمت داړه ټال پاتې شو چې دې کې ورکړو ابراهیم علیه السلام ته ورمېسته اگر چې اور په خدای ګلې ګلزار نو د رحمت فرشتې چې کم ځای کې د ښځې سر تور سټې سر تورې مرۍ ښکاري د رحمت فرشتې بدله